پښتونخوا کې په کوم علاقو کې چې غلا زیاته کیږي نو په هغه ځای کې به ډیفینټلی چې لوډ شیډینګ زیات کیږي. آیا د ملک په دې نورو حصو کې غلا نه کیږي؟ په پنجاب کې غلا نه کیږي چې ګنې په پنجاب کې خو مونږ وکتل د بجلی د لوډ شیډینګ سلسله مونږ یو ځل داسې ونه کتل چې ګنې مظاهره شوي. پاکستان د ټولو نه زیات غلا چې کوم د بجلی کیږي نه هغه په پنجاب کې زمونږ خپله کوم بجلی پروډوس کوو د هغې نیمه زمونږ خپل ډیمانډ دی، زمونږ ضرورت دی. کوم مونږ مرکز ته ورکوو هغه بجلی مونږ هغې له په 100 روپۍ تقریبا نیمه هغه واپس میلاویږي په شپېتو د پاسه لکه تقریبا دا د 80 روپو پورې اوس موجوده وخت کې دا ځي. ماله چې د صوبې د بلې صوبې نه غنم راځي د پنجاب نه ته خو د هغې ماله په هغه ریټ نه راکوي. کوم بیلونه راځي نو اوس خو به دا نور خلک انکریج کړي چې هغه کونډې ولګوي هغه په ایلیګل مینز باندې اوس هم پر بجلي په 1500 په 100 روپۍ چا کار کوي چې بیا پټي نه به کوي کنه. ګوره اول چې یو څیز نایاب شو نو after 18th amendment دا زموږ حق دی او دا زموږ ډیو رائټ دی کانسټیټیوشنل یا آئینی حق دی چې اول زما ضرورت پوره شي په زمانه سي وای هو ټیک ته وکني. 18th amendment په کې څومره رول یو یونټ یې نه جوړ کړ شو او هغه څه چل کړي هغه تم 2200 روپۍ سره پاسه د آیډل کیپاسټي یا فکس پیمنٹ چې دی چیرې دا ورته چونګې مهرباني دي کړې چې دلته پلانټ لګولې نو ستو ګورا سونه ظلم دی دا 2200 روپۍ چې ته ما د خلکو نه لې چې هغه سرپلس بجلی پیدا دي کې موږ کول پلانټس لګولو لکه سایوال والا اوس هغه زموږ د پاره یو ډېر غټ شي ال ان جی موږ لګول قاعده اعظم استاد سایوال ته ګوره چې کم کویله راځي کوم کویله چې د نور دینو تر راغلی دا بل دې ته په 50 روپۍ راغلی سایوال ته په 100 روپۍ راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو لر او ورګي تاسو ته وایو هر کله نن موږ به دا یو داسې ټاپک باندې خبرې کوو چې هغه یقیني خبره ده چې زموږ تر اوسه پورې زیاتره اپیسوډ چې وشول نو هغه یا په ټیرریزم باندې ول خو نن چې کومه مسله ده نو هغه د بجلی د لوډ شیډینګ حواله سره او خاص کر زموږ په صوبه کې بیا دغه معاملې چې کومه ده یا دا مسله چې کومه ده نو دا ډېره زیاته ده چې کوم دی نو که تاسو وګورئ مرکز چې کوم دی نو مرکز د طرف نه یا وفاقي وزیر چې کوم دی نو هغه خو صرف بس دغه بیان ورکړي چې په پښتونخوا کې د بجلی غلا ده او د غلا د وجې نه چې کم ځای کې لاین لاسز زیات دي یا د بجلی غلا زیاته ده هغه ځای کې به ډیفینټلی لوډ شیډینګ ډېر کېږي. بیا به تاسو کتلي د صوبایي حکومت د طرف نه یا خاص کر د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا له طرف نه نو هغه هم تاسو به کتلي دغه په وړاندې څو ورځو مخکې هغه د 12 غنټې لوډ شیډینګ چې کوم دی نو هغه یو قسم لا قانوني ګرځولې وو ویلي ول چې 12 غنټې لوډ شیډینګ نه سیوا چې کوم دی نو هغه مونږ نه منو بلکې خپل ایم پیز یا د پارلیمنت ممبران د خیبر پښتونخوا اسمبلی ممبرانو ته ویلي ول چې تاسو ورځئ او باقاعده په ګریډ سټیشن کې ورته دایره کېږئ او دا انشور کړئ چې د 12 غنټې نه سیوا لوډ شیډینګ چې کوم دی نو هغه په یو فیډر باندې هم تاسو نه دغه ونه شي. یو طرف ته د وفاق دغه دریځ دی بل طرف ته د صوبې دغه خبره ده چې د صوبې د طرف نه ورته هم الدو چې دغه د غلا په کیس کې د صوبې چې کوم کیس پریزنټ کوي نو هغه بیا کمزوري ځکه چې غلا په یو طریقه باندې هم نشي ډیفینډ کېدی. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی یا د خیبر پښتونخوا د حکومت د طرف نه چې د وفاق سره کوم معامله پورته کېږي نو هغه ورته وایي چې مونږ به لاین لاسز چې کوم دي په کوم علاقو کې چې ډېر دي هغه به مونږ راکمو. دا به زموږ کوشش چې دا مونږ مینیمم لیول تراکم کو. خو تاسو چونکې روانه ګرمي ده نو چې تاسو زموږ سره په دې ګرمۍ کې لږ ډېر کومک را سره په دې کې وکړئ او موږ ته زموږ چې کوم لوډ شیډینګ دغه دی غیر اعلانیه لوډ شیډینګ چې دی دغه موږ ته راکمه کوي. په دې حواله باندې به اوس خبره کوو حقیقت په دې کې څه دی یعنی د وفاق د طرف نه چې کوم خبره کېږي یا کوم مقدمه پیش کېږي بیا د صوبې د طرف نه چې کوم مقدمه پیش کېږي په دغه حواله باندې به خبرې کوو. بیا آی پی پیز له هم په دې موضوع کې به لږ ټچ ورکوو ځکه چې آی پی پیز هم یو داسې وایټ ایلیفنټ دی چې هغې په مخه په اربو روپۍ چې کوم دی نو هغه هغې راښکو دی او تر اوسه پورې لا دا پته نه لګي چې کوم جنریشن کوي کوم پلانټ او کوم نه کوي چې کوم نه کوي هغه هم په اربونو روپۍ راکاږي او چې کوم کوي نو هغه هم په اربونو روپۍ راکاږي. په دغې باندې به هم خبره کوو. په د غواړم چې زموږ سره په ننني چې کوم پروګرام دی په دې کې را سره سیار هم موجود دی. سیاره لږ رانږدې شي کوم دی ته خاص یار وړومبۍ خبره خدا د وفاق څنګه چې ما ذکر وکړو چې وفاق چې دی نو هغه وایي چې په پښتونخوا کې په کوم علاقو کې چې غلا زیاته کېږي نو په هغه ځای کې به ډیفینټلی چې لوډ شیډینګ زیات کېږي. آیا د ملک په دې نورو حصو کې غلا نه کېږي؟ په پنجاب کې غلا نه کېږي چې ګنې په پنجاب کې خو مونږ وکتل د بجلی د لوډ شیډینګ سلسله مونږ یو ځل داسې ونه کتل چې ګنې مظاهره شوي او خلک راوتي ټایرونه یې سوځولي چې بجونو ته د بجلی لوډ شیډینګ دی. پرسنټیج وایز کو ګورې لکه پرسنټیج وایز کو په پنجاب کې بجلی غلا کم کېږي لاین لاسز کم دي
خو که د پیسو حساب سره وګورئ د پاکستان د ټولو نه زیات غلا چې کوم د بجلی کېږي نه هغه په پنجاب کې کېږي. بیا په یو ښار چې کوم دی په هغې کې د بجلی غلا د ټولو نه زیاته ده، په غون پاکستان کې د ټولو نه زیاته ده نه هغه لیسکو دی. لیسکو لاهور چې کوم ده ټیک د پېښور کې دغه ریشو چې کوم ده سیوا ده، خو د پیسو حساب سره او دا ګوره د دې وفاقي حکومت او بل دا پاکټس دی اصل کې دا د وفاقي حکومت یو شی جوړ کړی دی، یو بیانیه جوړه کړې ده. ټیک دا هلته کې خلک د بجلی هلته کې لوډ شیډینګ زیات دی او د هغې وجه دا چې هلته کې موږ دا انکریج کوو نه چې هلته خلک بجلی پکار دی چې خلک بل ورکړي. اوس ګوره د هغې وجوهات دي. زموږ صوبه چې کوم دا زموږ صوبه چې نیشنل ګریډ لا چې کوم معاهده له سرکار له وفاقي حکومت له مرکز له کوم بجلی ورکوي نو د هغې حساب و زموږ د خپلې صوبې چې کوم حساب دی نه هغه زموږ کم از کم چې موږ خپله کوم بجلی پروډوس کوو د هغې نیمه زموږ خپل ډیمانډ دی، زموږ ضرورت دی، هغې ته موږ اړتیا لرو. خو د هغه چې کوم موږ مرکز ته ورکوو هغه بجلی مونږ هغې له په 4 روپۍ تقریبا یونټ ورکوو. ټیک شو. سرکار هغه بجلی مونږ چې د خپله مونږ ډبل د خپل دغه نه ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوو هغه مونږ مرکز له ورکوو. نو مرکز چې کوم دی هغه بجلی د هغې هغه نیمه بجلی مونږ له د هغې نیمې بیا نیمه مطلب که لکه زمونږ 2700 میګاواټ زمونږ د ضرورت دی نو مونږ ته 1500-1400 پورې نه میلاوي. ټیک شو. ها اوس په دې کې غټه خبره دا ده چې دغه 1400-1500 بجلی چې موږ ته کوم ملاویږي نو چې زه په 4 روپۍ یونټ ته کوم نه چې تو سره ټرانسمیشن کاسټ واچوي، تو سره هر څه واچوي، تو سره ټیکسونه هم واچوي نو په 10 روپۍ پکار دی، په 100 روپۍ پکار دی. هغه واپس راکړي، هغه واپس ملاویږي په 15 د پاسه لکه تقریبا دا د 80 روپو پورې اوس موجوده وخت کې دا ځي. نو اوس ته ماته دا ووایه چې ته په 80 روپۍ باندې یونټ ورکړې، هلته کې تا ته ښه پته چې هلته روزګار نشته، هلته حالات څنګه دي، هلته 13 کاله څنګه حالاتو چلېده. هغه خلکو دونه کیپاسټي نشته، د هغې دونه توان نه لري چې هغه وروره د میاشتې چې کوم دی 50,000 او 80,000 روپۍ یا 1,00,000 روپۍ یا 1,50,000 روپۍ د بجلی بل ورکړي. اب خامخا د هغه دپاره مجبوري ده د هغه چې هغه به بجلی یا خو کمه استعمالوي که ضرورت یې دی، ضرورت هم دی. سیاره موضوع بل طرف ته زه ما هغه طرف ته راوړم. په د آی پی پی خبره تا وکړه، آی پی پیز د پنجاب ډیمانډ پوره کوي، د سند ډیمانډ به پوره کوي، کارخانې هلته لګېږي. زه خو سرپلس بجلی پیدا کوم، زه خپله بجلی پیدا کوم، د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوم. مونږ چې هغه خپل کوم دلته کې هغه ویلینګ پروجیکټ وروړو هغه هم څه حده پورې کامیابه نه شو، مرکز نه غوښته چې کامیابه نه شي. هغه به یو بل ډیبیټ دی هغې طرف ته. خو ګوره د آی پی پیز بجلی چې ستا ضرورت ته خپل ضرورت پوره کوې نو ته د هغې بجلی په ما ولې خرڅوې؟ ماله چې د صوبې د بلې صوبې نه غنم راځي د پنجاب نه، ته خو د هغې ماله په هغه ریټ نه راکړې چې کوم په لوکل په دې پنجاب کې عموما د پنجاب ریټ او د ګوره هلته کې نو دغه شانته بیا هلته کې دا یو زمونږ خپل یو څیز دی هغه هلته پروډوس کېږي په کاري چې صوبې. ګوره د ای جے کې د کشمیر مسله وه، د کشمیر هغې راووتو، هغې ورونه بجلي هغې خلک راووتو او هغې بلکل هغه ټول نظام یې چیلنج کړو چې بلکل در سره نه منو، ستاسو د سر ریاست ریټ نه منو. هغې له بجلي په 10 روپۍ کړه. ټیک شو. 10 نه 15 روپۍ کمرشل دکانداران هلته څه کارخانې دلته هم کارخانې نشته، هغې ته ارزانه کړه ورې کړه، هلته خلک بل ورکوي. ته دلته کې راوله خلکو له بجلي په 15 په 100 روپۍ چا کار کوي چې بیا پټې نه به کوي که نه. ګوره اول چې یو څیز نایاب شي نو د هغې غلا سې واچي. او بله دا ده چې دا اوس کوم بیلونه راځي نو اوس خو به دا نور خلک انکریج کړي چې هغه کونډې ولګوي، هغه په ایلیګل مینز باندې. اوس ته به صرف دونه وکړي چې د تازه ډیټا به راواخلي چې د تېرو 2 کالونه یا 3 کالونه کله نه چې بجلی قیمت د یو یونټ چې کوم دی د 100 روپو نه یا د 150 روپو نه 80 روپو ته رسېدلی د بجلی غلا څونه سیوا شوی. ګوره اوس خامخا چې ته یو نورمل کور پسې چې یو سړی دی هغه پسې ته هغه 100 200 یونټ کې چلېږي ته هغه پسې 80 روپۍ لګي، هغه یې سیلې چلېږي تش پکې یا هغه بنیادي ضرورتونه چې پکې نه به خامخا غلا کوي، هغه نشي ورکولی، هغه طاقت په صوبه زموږ سرپلس بجلی پیدا کوي د نیمې نه سیوا. نو 18th امندمنت خلک یادوي، خاص کر زموږ قام پرست مشران چې دي نو هغوی وایي چې آفټر 18th امندمنت دا زموږ حق دی او دا زموږ ډیو رایټ دی، کانسټیټیوشنل یا آئیني حق دی چې اول زما ضرورت پوره شي که زما نه سیوا یې خو ټیک ته وکړي. 18th امندمنت پکې څومره رول لوبولی شي په اصطلاح دا ځینې څیزونه چې کوم دي په دې باندې اوس هم مرکز قابض دی. 18th امندمنت طرف ته راځو. ګوره دلته کې خبره راځي د بجلی چې اوس کوم په پاکستان کې په قامي کچ باندې په ریاستي کچ باندې یو ډیبیټ شروع شوی دی
او ډیبیټ تقریبا د چې کوم د دې تیر کې ټیکر منستر مو ګوهر اجاز هغه دا شی شروع کړی دی او هغه نه بل اوس پکې ډېر خلک دي لکه هغه دې کې ډېر مخکې راغلی او چې سپریم کورټ ته هم چې کوم د بجلی کارخانې لګېدلې دي لکه اوس ګوره د کیپکو کوټه دو هغه پاور هاوس دی کوم چې د بجلی کارخانه ده هغه بجلی خلک راغلي انویسټمنټ یې کړی دې سب چې کوم معاهده شوې ده لکه هغه په یو کال کې په تیر یو کال کې فاینانشل ایئر مالي کال چې کوم دی 23-24 کې هغه یو بجلی یو روپے یونټ یې نه جوړ کړی یو یونټ یې نه جوړ کړی ټیک شو او هغه څه چل کړی هغه ته 22 ارب روپے څخه پاسه د آیډل کیپاسټي یا فکس پیمنٹ چې دی چې راغله تا چونګې مهرباني دي کړې چې دلته پلانټ لګولې نو ستو ګورا سونه ظلم دی دا 22 ارب روپے چې ته ما د خلکو نه لې چې هغه سرپلس بجلی پیدا کړي بیان ته کې نو خامخا غیبه نورو طرفونو ته دي او دا معاهدې داسې شوي دي دا معاهدې د اوس مجبوري سره بایندینګ معاهدې دي بایندینګ چې پتا لازم او ملزوم دي چې تا چې کوم اګریمنټ کړی دی هغه به فالو کړي هغه هم نه پشا کېږي ته هم نه پشا کړه هغې نه پشا کېږي نو جرمانه ورکړي جرمانه باندې انټرنیشنل کورټ ریکارډینګ هغه کیس ریکارډینګ نو هغې کې خو کورنګه واپس شو که نه نو زه یم چې بیا داسې په کار نه دي کې یو بله دی 2 نمبري کوي دا مرکز چې کوم دی دې کې تقریبا 45% چې کوم دی دا سرکاري په دغه آی پی پیز دي نو تاسو هلته لږ ریلیکسیشن ورکړئ که نه هلته خو تاسو د آیډل کیپاسټي پیمنټ یا د فکس پیمنټ او تاسو څونه مه اخلئ که نه کم از کم هلته خو په دې خلکو رحم وکړئ که نه هلته هم نشته دا ټول چې کوم دی که نه د انرژي دا کرایسس چې جوړ شوی دی نو دا اصل کې د پاکستان د سیستم د کرپټ سیستم که یو مثال ګورې که نه نو دی د ټولو نه غټ مثال دی چې په دې انرژي سیکټر کې خلکو څومره پیسې پیدا کړې او په څنګه طریقه باندې پیدا کړې ګوره وختونه په دې باندې خبره د دې نه بیا موږ وګورو آی پی پیز خبره هم موږ کوو په دې کې موږ کول پلانټس ولګولو لکه سایوال والا اوس هغه هم زموږ دپاره یو ډېر غټ شو ال ان جي موږ ولګول قاعده اعظم استاد سایوال ته ګوره چې کوم کویله راځي کوم کویله چې د نورو دینو ته راغلې ده چې په هغه په 45,000 روپے ټن راغلی دا یا په 45,000 د هغې حساب لګېدلی چې لکه مطلب یو شي په بل دی ته په 50 روپے راغلی سایوال ته په 100 روپے راوړی هلته ټیکې دي که نه کمیشن یې پکې خوړلی دا خو تېرو ورځو کې ډېر غټ سکینډل و چې نو سایوال ته چې کومه کویله راغلی چې نورو ځایونو ته په کم ریټ راغلی دلته په ډبل راغلی کم از کم د هغې 2 چنده چې کوم دی سیوا کې نه نو دا خو بیا کیک بیکس دي او په دې کې خو په ښکاره باندې موجوده وزیر اعظم راټینګولی شي لکه خبره دا موجوده د هغې نه هم زړه خبره ہے لکه مطلب دا خو ده چې مسلې خو دې کې داسې چې اوس موږ یو کس ته ګوته نه شو نیو لکه دا موجوده دی ګوره د شروع به د هغه دینو کې دا بجلی کارخانې لګېدل چې شروع شو دا د پیپلز پارټۍ د 90s د دور نه شروع شوې بیا هغه وخت کې زرداري دي چې هغه ټایم کې ودي باندې الزام و خامخا کمیشن یې واغوښتې بیا د هغې نه پس فاسټ فارورډ راشو 2013 ته چې 2013 ته رالو نو بیا د نواز شریف حکومت راغی بیا هغې ولګولې نو هغې نه پس هغې په هغې کې کمیشن ممیشن واغوښته زما په خیال چې دا مسله چې کوم ده که نه د هغه دی نه ده دا په ښه نیت لګولي شوي نه دي دا په دې نیت لګولي شوي د کمایې او د ګټې ځان له لکه او داسې د بالکل لکه دغه سروپ ناروا ګټه نه د هغې لپاره لګولي شوي اوس د آی پی پیز نه موږ ځان په څنګه خلاصوو داسې څه شته دی دا معاهدې به د هغې سره په انډرسټینډینګ باندې رواج کوي خو دې لپاره د ټولو نه هم څیز دا دی چې څوک هم دا ریفارمز کوي که نه خو زموږ سره دا جنریشن ولا کوم ځای نه د هغه نیت څخه پکار دی جنریشن مسله دا بالکل دا خبره ټیک ده خو لکه اوس ته په جنریشن باندې څه کوي چې خلک هغه بجلي سره استعمالولی نه شي او بله خبره د هغې د پاسه غټه مسله دا ده چې تا هغې سره معاهدې کړي اوس که ته بجلي استعمالوې او که نه استعمالوې ته به هغې له خامخا څه نه ته پیسې ورکړې لکه اوس یو مثال یې دغه دی چې د کیپکو ته وګوره چې هغې یو بجلي یو روپے بجلی ریونیو یو روپے نه ده 22,000 روپے او تاسې اوس په موچه چې کوم دی په بند پلانټ میلاو په بند پلانټ باندې میلاو شوي ګرانو کتونکو دا موضوع چې کومه ده دا ډېره اوږده موضوع ده په دې باندې لا هم ډېرې خبرې کېدی شي خو زموږ سره د وخت لمن تنګه ده نو په دې وجه باندې تر نه موږ نن په دې اپیسوډ کې اجازت غواړو کوشش به کوو چې په دې باندې نور چې کوم معلومات وي هغه هم ستاسو سره شریک کړو زموږ نننی پروګرام دومره